میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. سورة الفاتحہ تفسیر ختم شو اور سورة البقرہ اغا شروع شوا. اول تاسولی کے فضائل دا سورة البقرہ. نو پا ترمذی شریف کے حدیث تے رسول اللہ علیہ السلام فرمائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے رہے. اگوی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لکل شیء صنام، دا ہر چیز دا پارا یو کوب وی، مرکزی خبر وی، یو بنیادی چیز وی، یو علامه وی. وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ، او دا قرآن مرکز چکم دے، دا قرآن اساس چکم دے، اگا سورت بقرہ دا. اور بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائل وَفِيهَا آیَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آیَةِ الْقُرْآنِ، وی پدی سورت بقرہ کی یو آیت دے چی اغا آیت دا قرآن سید و دا قرآن مشر دے. آیت الکرسی تے مراد دا. نو دا سورت البقرہ دا لوی فضیلت دے چی دا قرآن مرکز دے یو خبرہ. اور دویم خبرہ دا چی سورت البقرہ پدې کې د قرآن د ټولو نه مرکزی آیت آیت الکرسی موجود ده. دا خلاصه اولی کې دا به روزانه بیا پکاریږي زباورون کوم. صحیح مسلم شریف کې حدیث ده د ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل دی چې د الله حبیب فرمایل لا تجعلوا بیوتکم قبورا، چې د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. الکه لا تجعلوا بیوتکم قبورا، د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. دا د پیغمبر علیہ السلام حدیث دی. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، صحیح مسلم کی روایت دی. د خپل کور نه مقبرې مه جوړوئ. فإن البیت الذی یقرأ فیہ سورة البقرہ لا يدخله الشیطان، اغا کور چې پاغی کے سورت بقرہ لستل کیگی شیطان آغیت نشی ورتلی. فلہذا تلاوت کوئے، کم کور کے چی تلاوت نکیگی دغا کور مثال دا مقبرے دے. نو د بدعتیانو په نسبت باندې خو په مقبره کې مونځ هم کیږي، تلاوت هم کیږي. او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په مقبره او کور کې خو فرق دا دی چې مقبره کې نه مونځ شته او نه تلاوت. او بدعتیان وایي چې ټول مړي او ټول مردگان دا په دې مقبرو کې مونځ کوي او په دې کې چې کم دی نو څه کوي؟ بقرې لولي. بل ټول خلک وی لکه کور ته پیریان راغلی دي څوک. ما ته چې خپل هم د پیریانو څومره مریضان راځي، زه اوږدې خبرې نه کوم، زه ورته بقره وام ورکوم او کاغذی ته لړ شم پکې د بقرې آیاتونه ووام، نه به پیسې اخلم، انا مو ته دا دکانداري جوړه کړې ده. او د رب العالمین فضل ده چې کم مریضان مو دب کړي دي یا کم ځای ته ورغلي، الله د هغه ځای نه د سحر او د جناتو اثر ختم کړی دی. او هر چاته به مه ګرځئ دا عاملانو باندې، خپله ښځه م روانه کړي عامل لی بوځي دا دم که نه. زه ورته وم کور والا مه راوله، زه به درشم انشاءالله، ټول یو طرف ته شي، په کور کې صورت بقره ووایه خبره ختم. مریض پردې نه اخوا کېنوه، سورت بقرہ پی ہوا ہے خبر ختم. یا خاون لے کے سورت بقرہ ورزی غدی پی ہوئی، اللہ رب العزت با اثر د جناتو ختم کی. نورورا کاروبار تے نہ جوڑ شو، دومره لوی کاروبار ته نه جوړ شو چې منکرین حدیث رالو مکمل د پریانو انکار شروع.
ولې دا شی خلق هم ګپ ته واړو نو هغې هم ته ګپ جوړ کړو خلقو د دغې آیاتونو د احادیثو نه ګپ جوړ کړو طریقې د ګپ راوویسته نو هغه تشه کاپری راغلې نو هغې بیخي د شي نه انکار وکړو دې وجې نه پیر صاحب تاسو ته خو به زیاته ذکاریا دي ځکه خټو خلکو سر پاتې شوی خو ما ته وګوره اسانه طریقه ګل مې سورت بقره په مریض وایه دم کوه داسې د پریانو یو مریض راغلی اور وی چې یاره مفتی صاحب دا زما کور واله دي او په 50 پورې سپینو جامو والا مولانو باندې مې ګرځولې ده دا کور والا هر قسمه دمونه مې کړي دي تعویذونه خو ورته دومره دي چې په یوازې اوچتولی نه شي خو چېرته د یو عامل په دم دا ښه نه شوه دې سره څه وکړو مې په دې څه چل دی په دې پریان راځي غوټه پې راځي مې چې غوټه پې راشي بیا څه چل کوي ماله خو چې د مری د لاس کې کمرې نه مې بار راوړي ټیزه نه اوس به کېږي څه مې هېڅ به نه کېږي دم دقسې په پردې حالت کې ښه ده او سورة البقرې آیتونه مې ورته دا اول او آخر ولیکل مې دا په سهار ماښام وایه په دې دمه وه ورسره مې نور یو څو مصنون اذکار ورکړل په خاوند ورته ما دم واچو وی تعویذ هم راته وکړه مې زه د تعویذ نه یم قایله د الله رب العالمین شانو بیا راغې ډېر تکلف سره راغې ځان سره ډېر څیزونه راوړي چې مفتي صاحب زه په دنیا خلکو ګرځېدلی یم الله رب العزت زموږ مسله حل کړه نو ما وی چې کم پیر تا د محمد مصطفی د مخالفت نه نشي بچ کولی ابل د پیریانو نه څه بچ کړي ستا ښځه چې لاړه او پیر صاحب ته مخامخ کېناسته دمګري ته او هغې وله سورت یاسین یې ورته وړې وړې ساتلي ما ته وګورئ وي دا په ولاړه په اوچت اواز تلاوت یې کوی نمبر به دې راشي او پیر صاحب منځ کې یو ښځې ته نه ګیرې چاپېره ولاړ یې تلاوتونه کوي پیریان سرکشه پیریان خو په داسې ټایم کې ایله حمله کوي دغه ټایم پیر ته خپل شیطان مخې مخې ته کېږي ستا د شیطان بس هغه مو کوي دنه یو تیز سپېړه وباسه ویښ کا ته ناست څنګه یاست ته تصویر وباسې که قرآن ته ناست سړی وایي چې ته کوهستان ته روانې ګاډي کې ناست دی ای ښه ګوله نو عرض دا دی چې په دې باندې خپل ماشومان هم دموی ښه خپل کور په هم دموی یاد به یې درته دا پیریانو والو پسې به نه ګرځئ صحیح ده او چې ګرځئ بیا به داسې یو عالم ګورئ چې هغه د قرآن او د حدیث دومره مخالفت نه کوي دومره مخالفت نه کوي دا بسې وایي دا مې د تعویذ لیکه ښځه به یې خېټې پسې وتړي دا څه پیر دی دا مې دله تعویذ وکړو دا به اوبو کې واچئ چې اوبو کې خل شي په دې اوبو به ښځه او خاوند ولامبي هغه کفر او هغه ناروا کوي چا د نه کېدوي نه دا خو ناروا دي پیغمبر علیه السلام فرمایي فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان اگه کور چې پاغې کې سورة بقره لوستی شي شیطان ورته نه داخليږي د چا فتوا ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مسائل په قرآن باندې حل کا کچرته قرآن ستا مسائل حل نکی نو د تعویذ وړه پرزه بیا ستا کار څه حل کولی شي د چا مسائل چې په قرآن حل نشي اب د تعویذ په وړه پرزه باندې حل شي د تعویذ پرزه خو چې اوبو ته ولې ځان د خرابېدو نه نشي بچ کولی اوبو سره اوبه شي نو تا به د خرابېدو نه څه بچ کړي فهمتم خجی بل حدیث ځان سره ولیکئ د ابن حبان په حواله د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ روایت دی او قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان لکل شیء صناما دا هر چیز یو مرکزی مضمون وی یو کوبی د اوخ کوب دی لیدلې دی جان عالم د سر پشانی د سبر راوتی وان صنام القرآن البقره او دو قرآن کوب څه دی سورة البقره دا من قرأها فی بیته لیلة چاچه د شپې سورة بقره اولستا لم يدخله الشیطان ثلاث لیال درې شپو پورې شیطان دغه کور ته نشي راتلی نو د شپې مې شیطان او پریان راشي او زما کور والا تنګي نو ایت سورة بقره وای بیا به نه تنګي ومن قرأها فی بیته نهارا او څوک چې د ورځې ووایي نو لم يدخله الشیطان ثلاثه ایام نو شیطان درې ورځې بیا دغه کور ته نشي وردننه کېدی اور بل روایت د مسلم ځان سره ولیکه انشاءالله تا ته به ډېره فایده درکوي عن ابي امامة رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول پیغمبر علیہ السلام نے میں اوریدلی دی چه فرمائے اقرأ القرآن قرآن لولا قرآن لولے فإنه شافع لأهله ذکر دا قرآن دے د خپل اهل شفاعت بکی پورس د قیامت اقرأ الزهراوین دا دو باغیچی او دا غنچه کی وسرم وائے البقرة و آل عمران سورة بقرة و سورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان دا سورة البقرة و سورة آل عمران بدا قیامت پا ورز راشی او سنگ براشی کأنہما غمامتانی دا وریزو پا شکل باندے برد والا سورتنا راشی کل چی راشی نبیہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یحاجان عن اہلہما او چاچه دا ویلی داغه د طرفه بدا وکالت کی او داغه د طرفه بدا جګړه کی چې د دې سړی نجات پکار دی دې چې کم دی جهنم ته لړ نشي خاجی بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل اقرأ البقرة سورة بقرہ لولے سورة البقرہ لولے فإن أخذها بركة د سورة بقرة لستل او پدی عمل برکت دے وترکها حسرت او د سورة بقرة پر خودل سری حسرت دے تاوان دے افسوس ولا يستطيعها البطل پیغمبر علیہ السلام فرمائی سحر جادو اور جنات دا طاقت نه لري چې د سورته بقره د ویلو باوجود یو سړی ته نقصان ورسي اس په پوهیږي اولی کې بل عنوان اسماء البقره نمونه د سورته البقره دینه مخکې دا خبره اولوله چې عالمان د سورة بقره باره کې وي چې دا په زرو خبرونو باندې مشتمل ده 1000 اخبار دی پکې 1000 اوامر دی پکې حکمونه او 1000 منهیات دی پکې نهی ابن کثیر یو نوم د سورة البقره د سورة الزهرا بل نوم د سنام القرآن
فسطاط القرآن نمم دے فاسن طاطا فسطاط القرآن. او بل نم بقره دی توی تسمیت الکل باسم الجز. یهودیان غیب د غوا عبادت کو او باران به د غوا په برکت او په توفیل غوښتو. شاعرم وی اجائل انت بقورا صلعتا یا مسلعتا ذریعتا بین اللہ والمطری. نو اغیب باران چرکه د غوا به الله ته وسیله کې پیش کوله او زمون خلق چې باران نه کیږي پیر بابا الله ته پیش کی. دواړو غیر الله پیش کول دواړه د ټکه مشرکان دي. ربط د سور اولی کې د سورۃ البقره د ما قبل سره. سورۃ بقره نه مخکې کوم سورۃ دی لکه سورۃ الدهر د جاسیه ها سورۃ النساء ها سورۃ الفاتحه یارا خلقت سوا مستتزه ویخ کې نه ویخو اوس خوګدي شپې دي خوبونه برابرېږي کنه برابرېږي. خلق په ډډاړې دوستړي شي. ربط د صورت د ما قبل سره اولنې ربط د الربط الاسمی اغدار چې اللهم ایاک نعبد ولا نعبد البقره. اے الله مون خاص تا عبادت کو مونږ د بقره عبادت نکو لکه څنګه چې يهودو کو. بل اولی کې ربط معنوي مخ کې اثبات د توحید او اجمالا فإياك نعبد سره لنډه خبره وا الله ستا عبادت کو. نو اسی تفصیل ذکر کئی پیا ایوہ الناس عبدو ربکم سرا پا بقرہ کی. مخ کی صورت کے سوال ہو دا اللہ نے چے اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے غلار باندے میں کلک کی. نو اسی جواب کی ذالک الکتاب نے غلار اغدا قرآن دا پا قرآن عمل تکوا کلکول با پدیلا رستا رب العالمین کی. مخ کی د درو فرقو ذکر اجمالا منعوم علیہم مغضوب علیہم ضالین. نو اس د دې درو واړو تفصیل کئی. د منعوم علیہم تفصیل بکی په هدى للمتقین سرا. د مغضوب علیہم تفصیل بکی په ان الذین کفروا سرا. د ضالین تفصیل بکی ومن الناس من یقول آمنا بالله سرا. مخ کی ویلو رب العالمین رب دے اللہ دا ټولو مخلوقاتو. نو اس وی چې آدم علیہ السلام پیدا کو نو آگے انداز تا گورا. دعوت صورت لیگے اثبات المقاصد الاربعہ چې دا ټولو تیادی حسینہ. سورۃ البقرہ مقصد دعوت صدا اثبات المقاصد الاربعہ د سلور مقاصدو د سلور اهم خبر اثبات. لومبے د التوحید په سلور طریقو ذکر کیولی کے یا ایها الناس عبدوا ربکم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. درم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سلورم لله ما في السماوات وما في الأرض. داغ توحید دی پا دی انداز بے ذکر کی. نو یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الہکم الہ واحد دی توی توحید العبودیہ والالوہیہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دی توی توحید پرد شفاعت قہری.
لله ما فی السماوات و ما فی الارض دیتا وی توحید پرد شرک فی العلم والتصرف. دویم مسئلہ اولی کے بقرہ کے بے مسلسل ذکر کی اثبات الرسالہ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے. سلور کرتا بدا مسئلہ ذکر کی اول 57 میں آیت کے وہ من کان عدوا لجبریل. 101 آیات کے بموی ولما جاءہم رسول من عند اللہ. 119 کے بموی انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. 129 کے بموی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اولی کا درم مضمون سنگر یارا اس بیان الجہاد سلور کرتا بدام ذکر کی. بقرہ 190 کے بوئی وقاتلو فی سبیل اللہ چویخ اتر راوالا دانا چه مجمع کی لاری جشتا ہوتا وی نورے واچوا نزان بم کڑے کنا. 193 میں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. بیا با 244 کے وی وقاتلو فی سبیل اللہ. بیا با 251 کے وی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. سلورم نمبر کے دے بیان دے انفاق فی سبیل اللہ. سلور کرت بدام ذکر کی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا 254. مثل الذین ينفقون اموالهم 261. یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا 267. الذین ينفقون اموالهم 274. دا انفاق فی سبیل اللہ سلورم مسئلہ. سلورم مسئلہ سے شوا الانفاق فی سبیل اللہ. یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا بقرہ 254 بل 261 بقرہ مثل الذین ينفقون اموالهم بل 267 یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا. بل 274 بقرہ الذین ينفقون اموالهم. دا سلور مقاصد دی پا بقرہ کی او سلور کرتا بے ذکر کی. کم کم سلور مقاصد سوک بے وہ روایا اثبات التوحید ہاں جی صداقت الرسالہ الجہاد فی سبیل اللہ الانفاق فی سبیل اللہ. ماشاءاللہ چاچے پنجپیر کے دورہ کڑی نو دومرا پتہ لگی خواہ تا کڑی را زکر دا سے گوپی گوپی کی. خلاصت السورہ مطلب دا لگتا خیادول کول بالتا ماشاءاللہ تکرار کی اوزل یاد شی بس بیا یادی. دا سورت بقرے خلاصہ اولی کے زان سرا اول خبر چه سورت بقرہ سلور ایسو تا تقسیم دا امدک خبر دا کنا سلور ایسو تا تقسیم دا. اولا حصہ دا 1 آیات نوالے تر 57 میں آیا تھا پورے یا 56 میں آیا تھا. من کان عدوا لجبریل دیجے ندوے مشوروش او دا اولا حصہ دا پباس دا توحید کے دا سلور بابونو تا مشتمل دا. اول باب اولی کے ازان سرا دا اولنی آیت نوالے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم پورے. پدی اولنے عیسیٰ کے با 21 آیت دیکھے وہ 500 امور بیانی گی. اول عظمت دا اللہ دا کتاب ذالک الکتاب.
پدریو سے بات سره چې الکتاب پورا کتاب دی. دویم لا ریب فی څه شک پکې نشته. دریم هدی للمتقین. پنځه اوصاف د پاره د متقیانو الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة الى اخره. سره د حکم د دنیا چې اولئک علی هدن او ور سره حکم اخروی چې هم المفلحون. بیا دریم نمبر به بیانی اوصاف ثلاثه د کافرو. حکم د دنیا دی ختم الله، حکم د آخرت دی لهم عذاب عظیم. څلورمه خبره اوصاف الخمسة العشرة د منافقانو. پنځلس بده د منافقانو او حکم دنیوي داغي وما هم بمؤمنین او حکم اخروی ولهم عذاب علیم. بیان المثالین د کافر او منافقان د پاره دو مثاله. په دې انداز به ان شاء الله صورت رواني. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.